أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منګه چونکه دا سبقونه سبق نمبر 1 او سبق نمبر 3 صحیح شو. دا منګه ویل دي صحیح ده. او د دې لپاره تاسو دا وایم چې کم مرګره خواهشمنی او وجه زما تلفظ برابر شي، زما منځ برابر شي، زما د قران مجید سبقونه چې دې هغه برابر شي، نو هغه خپل نمبر په انباکس کې راولېږئ او د نوم سره په واتس اپ باندې ګروپ ته راځي چې تاسو اډ کما. زه مثال بیا ویډیو ورکوم، دا کوم ویډیو چې مونږ دا به تاسو ته په اسانه ملاويږي. چې کم مرګري نه وي نو کم سبقونه چې مونږ ویل، لکه مثال دا 2 حرفونه 3 حرفونه 4 حرفونه مونږ په یو ورځ باندې ویلي، نو هغه حرفونه به تاسو ته ان شاء الله التپاغي لینک کې په اسانه باندې ملاويږي. صحیح شو. دویم نمبر چې نو مونږ ویلو مخارج الحروف. صحیح ده چې مخارج الحروف څه ته ویل شي، دا ټوټل مونږ ویل دي. کم مرګري چې خواهشمنی نو تاسو ته ما بیا خبره کوم چې هغه په انباکس کې خپل نمبر راولېږئ چې په واتس اپ په ګروپ کې مونږ دننه کو الته لینک درلېږو، په اسانه به تاسو ته ملاويږي. او کم مرګري لایو راتلی شي، هغه لایو مثال دا ټیم مونږ راځو یو مسپهین یو ماسوتن. نو ماسوتن چې دی نو ماسوتن مونږ وس مخارج شروع کړي، بیګام یو مخرج ویلې. او دا ټیم چې دی وعلیکم سلام، دا ټیم چې دی مونږ تقریبا مخارج ختم کړي دي، مونږ حرکات شروع کړي. صحیح شو. او حرکات هم تقریبا د غینه پوری را رسولې دي. صحیح ده. نو وس په مونږ چې دی بیا تاسو ته هغه زوړ سبق زر ویم چې تاسو ذهن ته کوشي. صحیح ده. بیا به نوی سبق طرف ته ځو. صحیح ده. وس په سبق نمبر 5 کې وی حرکات. صحیح شو. تاسو ته ما ویلو په لومبي حرف کې په الف کې چې د هر شي د شونه د کول ضروری دي، یو د هغې نوم، یو د هغې شکل، یو د هغې आवाज. صحیح ده. نو دا حرکات د څه نوم دی؟ دا نوم دی د زبر، د زیر او د پیش. د زبر او د زیر او د پیش دا څه نوم دی؟ مثال په تور زبر، زیر او پیش. لکه دا ګورئ، دا د حرف د پاسه دا زبر دی، او دا د حرف د لاندې دا زیر دی، او دا د پاسه دا پیش دی. صحیح شو. لکه په آسان مثال به مونږ والو دسی ګورئ، لکه دا حرف شو. صحیح شو. په دې د پاسه مونږ دا ولیکو دا زبر، د دې لاندې مونږ ولیکو دا زیر، د دې د پاسه مونږ دا ولیکو دا پیش. صحیح شو. نو دا زبر زیر پیش د دې نوم سره د دې نوم حرکات دی. دې ته سوی حرکات وي. زبر زیر پیش ته سوی حرکات. دا یو خبره. او حرکات چې په یو حرف باندې راشي، لکه مثال په تور دا با ده، په دې باندې دا حرکت راغی، دا پې راغی. صحیح شو. نو دا با به څه شي؟ دا با به متحرک شي. څه به شي؟ متحرک. صحیح ده. نو دې متحرک وي حرکت والا. حرکت والا زبر زیر پیش ته څه وایي؟ حرکات. مثال یو زبر ته څه وایي؟ حرکت. دا زبر دی، دا حرکت دی. زیر دی حرکت دی، پیش دی حرکت دی. نو چې کله زبر زیر پیش مونږ وایو چې دا درې واړه سري، نو دا حرکات دي. صحیح شو. دا چې په یو حرف راشي ایته متحرک وي. صحیح ده. نو بیا مونږه په دې کې د غینه پورې مونږ دا سبق ویلو، او په دې کې مونږ تاسو دا خبره کړې وه چې دوه خبرو په دې کې خیال ساتو. یو خبره دا ده چې دې له به جټکه نه ورکو. صحیح ده. جټکه به نه ورکو، لکه څنګه به حمزه زبر ا دسی به نه وایو. صحیح ده. یو به دا راکاږونه، لکه حمزه زبر ا دا به راکاږونه. صحیح ده. دوه خبرې شوې. نو اوس موږ نوی سبق طرف ته ځو، چې نوی سبق زر ته ځکه وایم چې بیا مونځ پکې مو غواړي، نو سبق 60 منټه دي چې 10 منټه کې مونځ وایو، که خیر 10 منټه کې به دا وایو. صحیح ده. ها. نو اوس به موږ نوی سبق وایو. نوی سبق چې دی هغه زمونږ د فا نه شروع کېږي. صحیح شوه. نو فا موږ ته ما تاسو ته ویلو چې فا ادا کېږي د لاندې شونډې د خېټې او بره مخامخ د دوو غاښونو د سرونو نه. نو فا زبر فا. صحیح شوه. فا زبر فا. فا. صحیح ده. قاف زبر قا. قا. قاف زبر قا. قا. د قاف مخرج ما تاسو ته ښوولی و چې د ژبې د ویښ او د بره تالونه، د ژبې د ویښ او د بره تالونه. صحیح شوه. کاف د ژبې د ویښ او د بره تالونه د خولې طرف ته، یو دا د کتې نه ادا کېږي، د مرۍ د کتې نه، او دا د مرۍ د برې نه. صحیح شوه. قاف زبر قا. قا. کاف زبر کا. کا. صحیح ده. د دوو خبرو به کمې دوو خبرو، یو به له جټکه نه ورکو، یو به یې راکاږونه. لکه مثال قاف زبر قا. قا به نه وایو، قاف زبر قا. اواز به داسې خویه پرېږدو. صحیح شوه. کاف زبر کا. کا. صحیح ده. لام زبر لا. لا. لام زبر لا. لا.
میم زبر ما ما میم زبر ما ما میم د دوانو شونډو د وجه حصې نه ادا کیږي صحیح شوه نون زبر نه نه واو زبر و و واو زبر و صحیح ده ها زبر ها 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 زبر ها ها همزه زبر همزه زبر یا زبر یا صحیح شوه دا چې موږ په کم طرز باندې ماشومان سبق وایو هغه طرز دی اوس چې کم قاري صاحب کم جوړه روان وای هغه جوړه روان به تاسو ته وایي صحیح ده ف زبر د دې جوړ دی او ف د دې روان دی قاف زبر د دې جوړ دی او ق د دې روان دی کاف زبر د دې جوړ دی او ک د دې روان دی لام زبر د دې جوړ دی او ل د دې روان دی میم زبر د دې جوړ دی او م د دې روان دی نون زبر د دې جوړ دی او نه د دې روان دی واو زبر د دې جوړ دی او و د دې روان دی ها زبر د دې جوړ دی او ه د دې روان دی حمزه زبر د دې جوړ دی او ا د دې روان دی یا زبر د دې جوړ دی او ی د دې روان دی صحیح ده نو دا شو دوه قسمه حرف یو د دې د قاعده په طرز باندې جوړ او روان چې جوړ به څنګه ویلی شي او روان به څنګه ویلی شي یو دی دغه په طرز باندې د موږ چې کوم خپل طرز باندې که مثال په تور په دغه کې وایو په کلي کې چې کوم قاریان وي هغه طرز مې ته ووایي نو مخرجونه دا تاسو ته ما ویلي چې کوم مخرج د کوم ځای کم حرف چې دی د کوم ځای نه ادا کېږي د هغه ځای نه به هغه حرف څه کوو ادا کوو صحیح شوه نو هغه به دلته اوس موږ په دې کې مشق کوو که مثال په تور الته موږ مخارج برابر ویلي او الته چې دی موږ حروف هجا برابر ویلي مشق هم کړی نو دلته به موږ ته اسانه وي او که نه نو دلته بیا موږ ته صحیح لکه مثال فا به نه پیژنو قاف به نه پیژنو کاف به نه پیژنو چې قاف د کم ځای نه ادا کېږي او کاف د کم ځای نه ادا کېږي صحیح شوه یو پیری درته بیا وایم فا زبر فا په دې پروت زبر کې د دوو خبرو به خیال ساتو یو خبره دا ده چې دې له به جټکنه ورکو لکه څنګه فا زبر ف زور بول نه ورکو صحیح ده فا زبر ف زور بول نه ورکو صحیح ده څنګه به وایو خویا فا زبر ف صحیح شوه یوه خبره شوه دویمه خبره دا ده چې دا به راکاږو مثال په طور که دا موږ راکاږو نو دې سره الف ورسره راځي یا دې سره راځي یا به ولاړ زبر کېږي نو دا به دواړه بیا غلط دي لکه په دې فا باندې موږ وایو چې فا زبر فا نو دا به څه شي دې سره به ولاړ زبر بشي یا به ورسره الف مرګی شي فا الف زبر فا صحیح ده نو دا بیا غلط دی صحیح ده نو موږ به څنګه وایو فا زبر فا صحیح ده فا زبر فا جټکه به ول نه ورکو یې فا زبر فا به نه وایو صحیح ده فا زبر فا یوه خبره شوه دویمه خبره دا ده چې دا به راکاږو نه څنګه فا زبر فا دا به راکاږو نه که راکاږو دا بیا غلط دی صحیح ده فا زبر فا نو یو جټکه یو راکاږل دا د دوو خبرو به خیال ساتو صحیح ده نور به هر مخرج چې دی هر حرف چې دی د خپل مخرج نه ادا کوو لکه څنګه فا زبر فا یا که داسې وایې او که داسې چاته اساني فا زبر د دې جوړ دی او ف د دې روان دی نو جوړ او روان چې روان او جوړ ته د پته چې بیا دې روان څه شي دی د دې جوړ څه شي دی چې بیا موږ مثال په طور کته موږ سبق وایو لکه با زبر د دې جوړ دی او ب د دې روان دی نو با زبر با صا زبر صا با او صا به یو ځای کې با صا را زبر را بصره صحیح شوه نو چې جوړ او روان ته بیا معلومي صحیح ده نو دوه خبرې شوې دوه خبرې دا شوې چې یو بل جټکنه ورکو او یو به راکاږو نه دا حرف پروت زبر کې هر ځای کې موږ دا کوو چې پروت زبر راغلی دا خبرې موږ ځان سره په ذهن کې داسې کېدو لکه څنګه چې زموږ سره د اقامې غمي څنګه چې زموږ سره د پیسو غمي د روټۍ غمي د انګولې غمي دغه شان دا دوه خبرې موږ په پروت زبر کې په خپل ذهن کې دننه سیو کو چې څنګه وسیو کېږي چې دا دوه خبرې یادې کو چې پروت زبر چې دی دا به صحیح نه دا به راکاږو نه او جټکه به ول نه ورکو صحیح ده رړقو رړقو به نه او
راکاږو بینه. څنګه بوایو؟ لکه فا زبر فا فا، قاف زبر قا قا، کاف زبر کا کا، لام زبر لا لا، میم زبر ما ما، نون زبر نه نه، واو زبر و و، ها زبر ها ها، همزه زبر ا ا، یا زبر یا یا. صحیح شو؟ ادې دې پوره پوره دی. لا اله الا الله محمد رسول الله. یو ملګری کان څه کوي یا مې کولاو کوي وای. صحیح شو. صحیح صحیح صحیح. ها نو موږ اوس د پروت زبر سبق چې دی د الف نه والا تر د یا پورې ټوټل 29 حروف شي دا موږ اوې. صحیح شو؟ نو په دې کې تاسو ته بار د بیا د خبره کوم چې په دې کې به صرف د دوه خبرو خیال ساتو چې یو به راکاګونه یو بل جټکه نه ورکو. صحیح شو؟ لکه څنګه وایو حمزه زبر ا ا، با زبر با با، تا زبر تا تا، ثا زبر ثا ثا، جیم زبر جا جا، حا زبر ح ح، خا زبر خا خا، دال زبر دا دا. صحیح شو؟ د یا زبر یا یا پوری. صحیح ده؟ ټیک ده. نو کم مرګري چې مثال په تور په دې باندې مشق وکړو او دا ښکلی وي نو دا سبق به د مرګري ته آسان وي او ښکلی به یادوي. او کم مرګري چې وایي یاره موږ واورېد بس خبره ختم، نو په دې سره به مشکلات پیدا کېږي. بیا مثال په تور بیا مخکې لاړ شو، بیا 2 زبرونه راشي، بیا 3 زبرونه، بیا مثال موږ 3 ټکي 4 حرفونه، بیا زبر او زیر او پیش دا به یو ځای کې، نو بیا به تاسو ته مشکل راځي. نو په هر سبق کې چې دی مثال دا اوس د پروت زبر سبق دی 5 نمبر، بیا 6 نمبر چې دی هغه د پروت زیر دی، بیا بل هغه د پروت پیش دی. صحیح ده؟ نو په دې کې مرګري کوشش دا کوي چې منګه سو کو د خپل سبق په هغه سبق سره یاد کو. لکه مثال دا د پروت زبر سبق دی نو دا په دې پروت زبر کې مونږ یاد کو، بیا نه چې پروت زیر وای او پروت زبر سبق یادونه چې د پروت زبر وای نو تبه کې سبق د پروت زبر سبق یاد کا، هغه په ذهن کې د پای کې دوه خبرې ته ما وکړي، یو بل جټکه نه ورکه یو به راکاږي نه، او بل غټه خبره ده چې هر مخرج به د کوشش کوي چې د خپل دغه نه ادا شي، د خپل حرف چې د خپل مخرج نه ادا شي. ټیک ده؟ نو اوس د مرګري که چې کم مرګري د هغه سوالي یا په سبق نه پوه شوی نو میک کولا وخلی شي او که سبق اوري نو اورولې شي. صحیح شه؟ 2 منټه دې سره بیا به ان شاء الله مونږه مون شروع کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وورم سبقو او جوارو وارو. بسم الله الرحمن الرحیم. فا زبر فا فا، قاف زبر قا قا، کاف زبر کا کا، لام زبر لا لا، میم زبر ما ما، نون زبر نا نا، واو زبر وا وا، ها زبر ها ها، حمزه زبر ا ا، یا زبر یا یا. ها وحید الله روی زوستانه یو تاسو کومه چې ته په دې کې په دې سبق کې مثال ستا کم سبق او په دې سبق سره ستا کې سبق کې څه فائدہ راځي کنه راځي؟ موږ کومه په خیر بیا زه ورسته در خیر په خو په ډیر راغجین صحیح ده ورشه راځه د حروف موږ په کې د حروف فرق لګنه کو کاپ او کاپ یو فن وی کنه. ها نو سفر په راځي کنه راځي دا مطلب بدل خبره باندې پوهه کا ډیر پر په راغجی ډیر پر هم. ها بس صحیح ده چې فرق تاسو په سبق کې فرق راځي ان شاء الله. نو بس الله نه سوال کو چې ان شاء الله تاسو هم پوه شئ موږ هم پوه شو او الله تاسو له ماجر کې موږ دې ماجر راکړي. صحیح ده؟ اوس په موږ چې دې اوس په موږ مون شروع کو پرونه مون چې دې هغه به مونږ به تواوره وحید الله روري کنه ولې نه ورته په وره گردان راته یو پیرو کې جواب ورو. ها بسم الله الرحمن الرحیم. منګه پرون ویلو چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. صحیح ده؟ نو په دې کې منګه ویلو چې په سبحانه کې به منګ د دې خبرو خیال ساتو. لکه مثال په تور ورګه ها